راولے مالا پا دنیا کے دا سے انسان چے پا 4 و 5 ہزار و 6 ہزار تنخواہ دی نوکریو کی طالبانو درخواست لے گلیو چے یہ درے کا یہ درانے کا واللہ باللہ تاللہ دی جماعت کے ولارم چے ماتا 10 علماء معلوم دی 10 محدثین ماتا معلوم دی چے اغوی محتمم توی زمان تنخواہ زیادہ دادار لکم ستا پا دے زمانہ کے دا سے خلق شتا دیو باباو یو دے کی میں تقریر کہوں میں زمان دا علماء 4 و 5 ہزار تنخواہ وی دا میاشت میں نا دا گینٹے تنخواہ خوی دا میاشت وی پا دے ستاسو گزارہ کی گی میں بابا جی پا خدا یقین کوا ڈوڑے چے خجامہ خپٹ کے خپیزار خواس کٹلا خیرن نیچے بلال را دے خمزیدار ڈوڑے ملاوی گی سرد آلوا دا سے مجلس بنی چے غی کے دے خمزیدار اعلا حلوانی بالحاء المفتوحة فألوى دا ملاویگی الحمدللہ او ماوی بابا جی پا دے تنخواہ کے پا مون اللہ حجن عمریم کے وی دا سنگا میں پا سنگا دے نا پے گا بیا وی دا سنگا میں پا سنگا نا پوئے گا وی مون خو 60-70 ہزار 1 لاکھ پوری تنخواہ کرو میاش پس قرضداری اخیری برودو کے دا دکاندار نا پٹی ہوتے پا 5-6 ہزار دا مونگ دا ٹو رس سکی گی حجون میں پا خدای قسم چی کو پا گی حجونم کو عمریم کو خو گزارہ کی گی آرس برابر کی وی دا سنگا میں نپوئے گا وی دا سنگا میں نپوئے گا بابا جی روان شو یا واپس شو یا واپس شو جیب تے گو تکلی 5,000 نوٹے راویس مال اراکا وی دا حدیه دا قبول ہے ما جیب کی واچولا میں بابا جی لگ دے خوراش میں تو سغیہ اٹھا کی بار بار وی میں دے سوے بیما وی چی دا سنگا میں دا سنگا جیب نخدای نوستے اور زمان جیب کے خدای واچے ہوئے سیبا مقلب القلوب و اللہ دے روزی رسان اللہ دے و خدای قسم در تخرم کہ منگ سر مولایانو سردانور علماء در تنوی و زی در تویم دوی در نخبر پٹائی زنب پٹو کہ دا رزقی صاحب شو غرق کہ دا ڈوڑے صاحب شروع چی ملا صاحب سمرہ میں در کڑی دا خواگا پا کے سمرو او ڈوڑے سنگا و پا خدای کے ورطا پورا کو پروردگارا کہ دائی صاحب را سرکے دا نشو کولے در سرا دومرا ڈوڑے رزق مونگلا تارا کڑے دے کے نواب و خان دومرا ندخ وڑلے اللہ مونگلا دا دی نعمت دا شکریہ توفیق راکے علماء مخلصین دی ولی مخلصین دی واللہ باللہ تاللہ چے ما تبالون دی دا ما تنخواہ زیادہ دا وقت کم کوا بس مالا کم کوا او دینا مخی لگزم واللہ باللہ تاللہ چے ما تا 10 علماء و محدثین معلوم دی چے مخی تنخواہگانے غشتی دی اسے لگ گزرے اوقات کی گی تنخواہ بندہ کردی دا او زڑے تنخواہگانے وقت پا مدرسے کی واپس جمع کری دے اخلاص تے سیبا زمان دا طالبان و اخلاص تے دا دمرا مدرسے چی چلی گی دا زمان دا دی رونو زمان دا دی بچو اخلاص تے دا دا دی عوام الناس اخلاص تے او دی خبری باندے دیر خلق کوئی زمان طالبان پا 2 ڈوڈو گزارا کی پا دارالعلوم نعمانیہ کے زمان مدرسم دا دی رنبو کتابونو مولانا روح اللہ صاحب و اللہ دے پا قبر انوار نازل کی ما تیویل غندراشا مشورہ کو ما سر محبت ساتا 2 ڈوڑے دا مدرسین دا ہر طالب دا پارا مقرر سر دا ترکارے طالبانو درخواست لے گلیو چے یہ درے کا یہ درانے کا یا درے کا یا درنے کا وہ دا نر بچو من کو نیمہ خوڑی نجو خدا چے دا پا کم طرف ورغرزاوے بل درخواستی لکلیو چے طالبانو تا دا خو خیر اس ما تا درخواستو لکلیو چے دا لنگری الوگان دقا سے روک پخی او دا سپینینا مہربانیو کہ چے دا لوگان را تا سپینی لنگری میرا وقت مالکہ بچے دا لوگان نگوندے صفا کوا وی سیب دا خود خم مگم او خیس صفا کم میں دا سپینے والینا ماتے خو بلا طالبان دی دا دمر سپینول گران دی زپدوی الو با وردی خورما وردے سر خورم زمان طالبان الو دا وردے سر نخوری ڈوڑے دریغ واری ترکارے کے غوخ غواری خشے غواری لیکن بچے کہ سنگ مو غوختی لاغا سے اللہ در کردے دا
او چې څنګه غواړي هغسې به دله الله درکوي. زه خو دا دعوه لرم چې نن په مخ د ځمکه علما ورپسې لږ لاندې ځم حفاظ قاریان دا اولیاء الله دي. کم اخلاص چې زمونږ په علماو کې دی او زمونږ په طالبانو کې دی داسې اخلاص زه په بل چا کې نه مونم. په 4,000 5,000 6,000 روپۍ تنخواه نن زمونږ حافظ او زمونږ قاري د علم د قرآن د حدیثو خدمت کوي. وښایمه راولې ماله په دنیا کې داسې انسان چې په 4 او 5,000 او 6,000 تنخواه دې نوکري وکړي. 5,000 او 6,000 دا موږ نن د مدرس تنخواه ده د حافظانو قاریانو. 10,000 او 15,000 غټ شیخ الحدیث اخوا کراچۍ ته نه کوزېږم دا خپل KPK یادو 10,000 او 15,000 او 20,000 روپۍ تنخواه. حاصل دا دی چې نن اخلاص په دو کې دی. په 5,000 او په 10,000 تنخواه باندې څوک کار کوي؟ وښایه ماته 4-5,000 تنخواه. قیامت راغی او قیامت را نږدې شو. قیامت لکه موږ سله غرقې د خدای ځان. قیامت نشته لا، قیامت ډېر وروسته دی. قیامت راغی وایي قیامت ما دې یو سړي ټېلیفون وکړو یاره جي وایي قیامت را نږدې مې خدای دې بېخ وباسه په موږ دې هم زلزله راول. قیامت دا مې ستا قیامت به نږدې وي چې مړ شي ستا قیامت راغی نه وایي که نه دا حالات داسې ګډ وډ دي حالات خراب دي. مې حالات شکر دې ډېر ښه دي خدای فضل. پخوا زما په کلي کې یو حافظ و زه شمېرلی نه شم. پخوا زما په کلي کې ټول علما د بار نه به راتلل. اوس زما په کلي کې دومره علما دي چې په امامتو جګړې دي. الحمدلله دومره علما فارغ شو دومره علما چې هغې ته درسونه نه میلاویږي. په کوڅو کوڅو کې چې ګرځو 10 مدرسو مدارس البنات جوړ شو. راشه وګوره زما علما خو نن په خدای مې دې قسمي چې تیګاړی لاندې مفتي پروت دی او چې خښته اوچتی نو که شیخ رجال نه نو شیخ النساء بلند. الحمدلله علما خو خدای ډېر کړل او ستاسو اخلاص دا دومره غټه مدرسه چې روانه ده او دا دومره غټ جومات دی او ورځ تر ورځ د آبادۍ او د هر څه ترقي روانه ده. دا د حقاني صاحب اخلاص دی. د دې اخلاص نه وي دا مدرسه به ختمه وه. ډېرې مدرسې مونږ اورېدې چې ختمې شوې. دا دروس پروس چې دا دوره حدیث ترقۍ کې روانه ده د اخلاص دی. قیامت ډېر وروستو دی ښه هغه وروستو دی. انشاءالله العزیز د دین زور روان دی د دین قدر روان دی او علما زیات پیدا شو قاریان پیدا کېږي. ورشه وفاق ته وګوره کال په کال څونه پیدا کېږي. مدرسې جوړې شوې او دا د حق او د باطل ټکراو خو د رسول الله مبارک زمانې نه وروسته تر قیامته پورې به او غلبه به د چا وي؟ وایي د حق به که خیر انشاءالله العزیز. عوام الناس ته هم بیزاره کېږي ما عوامو ته نسبتونه مه کوئ. دا مدرسې هم دا عوامو له چلی دا ډوډۍ مونږ له دا عوام را کوي. جلسې زمونږ په دې عوامو درنې دي. دا بچي ځان ته را نږدې کړئ سینې ته را نږدې کړئ دا ښکل کړئ. نفرت مه پیدا کوئ د دې بچو د دین نه او د اسلام نه او بېځایه فتوې مه لګوئ. اخلاص سره د دین خدمت وکړئ. نو امام بخاری رحمت الله علیه مخلص و بچې ځان کې اخلاص ته پیدا کړي. نیت دا چې زه صرف د الله د رضا دپاره خدمت وکړم. فاضلان فارغان فاضلان شوی خو ګورې فارغ التحصیل نه یې تاسو اوس په تاسو بوج راغی. دارالعلوم جامع ابو هریره بدنامه نه کې. حقانی صاحب پټکې بدنام نه کې چې څوک دا نه وایي اوهو دا د حقانی صاحب شاګرد دا د ابو هریره شاګرد چې دا بدنامه نه کې. ډېر په خلوص او په اخلاص سره د دین خدمت وکړئ. تنخواه میلاویږي ښه نه میلاویږي ویلې الله فی الله درس کوم. درس میلاو نشو په جومات کې کېنه ناظرې والا درس وکړه. کوم درس؟ ناظرې ته به سپک نه ګورئ. ډېر خلک وي څه درس کې غږ نه کوي ناظرې هلکه ولې؟ ناظره خو ته بنیاد جوړی چې ته یو انسان ته قرآن ونه ښې هغه نه مال بخاري له نه راځي هغه نه مفتي نه جوړېږي هغه نه شیخ الحدیث نه جوړېږي. بل ورځ مې یو ځای کې وی
مې زمونږ په دې تفسیرونو کې چې دا مونږ کوم ښایو ګران بیضاوي دی چې کوم مولی ښایي بس دا سم مولا دی برابر بیضاوي ګران نو مې ته خو هلکه ناظره څه د قرآن الفاظ ښایي مې ته خو د بیضاوي متن خلکو ته ښایي د بیضاوي متن ښایي ته خو د جلالین متن ښایي خلکو ته درس شروع کې عوامو ته ساده پښتو کې ترجمه شروع کې ساده زیات تحقیقونه بحثونه ورته مه کوئ یو ځای کې مې یو سړی مدرس کې دغه کړی و یاره وخت کم دی په اړه مې خبرې ډېرې دي خو دا یو ټکی ویم نو مې مام کړی و مې درس کوه سهار وختي راپسې یو پلین کوچ مختلیانې راغی ما ته دې سړي نه مې خلاص کوه دا تحفه دې لرې کوه مې ولې ما ته بس زه به په مهذبو الفاظو کې ویم هغې ډېره سخته الفاظ وي د پلان کې مولا لرکه سړي وي بیګی ترجمه کوله د قرآن شریف فأتو حرسکم انا شئتم نو داسې ګوډ او چاري پکې کړې ده داسې مانجې پکې کړې دی چې وایي موږ سرونه ښکته کړل او ټول کیفیات یې وښودل اول نه اخره پورې ټول کیفیات یې وښودل چې وی کور ته لاړو نو وی خور مور خو څه کوي چې خپلو ښځو سره مونږ سترګې نه شوې لګوي هغې وی چې مهرباني وکړه لاوډ سپیکر باندې دا مولا لرته په پلان کې مولا پلان کې ټکي باندې تاسو پوهېږئ دا لرې کوه نو ګورې هسې نه چې دغسې مانجونه پکې وکړئ ګزارې سره کوئ خو یو مهرباني وکړئ چې کوم شیوخ جوړ شوی د نساو خیر دی خدای به دنه جوړوي که خیر انشاءالله یو خو رجال نه شو خو نسا دنه جوړېږي نو چې هلته کې دغه کوئ درس کوئ ښځو ته لږ احتیاط نه کارولی ګوره یو کس کړي و داسې هغه خپلو شاګردانو ته د خپل ټیلیفون نمبر وکړ وایي که په سبق نه پوهېدی شپې ما ته بیا ټیلیفون کوئ دا قصې پیسې به نه کوئ احتیاط سره به کار کوئ چې مدرسه بدنامه نه شي لنډه خبره د اخلاص ته او د اجمالي لفظ تاسو د مې ذکر کو الله به قبولیت درکوي الله به برکت درکوي الله دې جامع ابو هریره له برکت ورکړي الله دې د مولانا عبدالقیوم فقاني صاحب دې د مجدهم په عمر کې عیلي خدماتو کې مزید برکات واچوي او زما دا واره دی چې په ما ډېر زیات ګران دی انتهایی د حقیقت درته وایم زه ستاسو په دې فراغت هم لیکن د ده په دې موجوده چې دله الله کوم مقام ورکړه په دې باندې خدای دې هلکه د دې نظر نه کوي د ښځو کار کومه ها ماشاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله نو په دې باندې زه هغې حضرت صاحب ته مبارکباد تاسو ټولو ته مبارکباد درکوم او اخره کې د احادیثو مبارکو اجازت دی